عزت منو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبہ پلڑ کے سلسلوار بیانات جاری منس کے پکے د عمرې د وجنا ناغراله اوس بیا ما سلسله طرف ته عود کو الله جل جلاله دې د صحیح بیان توفیق راکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه سیرت طیبه اتباع دې زمونږ د ټولو نصیب کړي حبشي د هجرت تذکره شوی و کله چې مشرکین ته پته ولګېده چې مسلمانان حبشي ته لاړل او هلته د هغې خضر نبي سره استقبال وشو او د حبشي بادشاه زی ورکو مسلمانانو ته او د مسلمانانو تعداد سیوا کیږي او چې څوک موقع مومن هغه حبشې ته ځي او د مشرکینو نه بن خطا شو او دغه وخت کې ډېر په قهر شول د کافرو د مشرکینو سرداران د مکې یوځای شول او دغه سلسله کې مشوره وکړه چې څوک بیا یو خبره فیصله کړه او هغه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او چې څومره مسلمانان دي د هغوی سره او د ده سره چې څومره کسان څومره د خاندان خلک مرسته کوي د هغوی ټولو سره مقاطعه کوو مقاطعه نن سبا په عرف کې د هغې دپاره لفظ استعمالیږي بایکاټ او د هغې مطلب دا یو څو شقونه یې په هغې کې ولیکل او دا معاهده په تحریر کې راوسته یو دا چې دای سره به څوک نکاح نه کوي رشته به نه ورکوي او نه به د دی نه رشته کوي دویم دا چې د دی سره به کورولۍ کلی دا به ورسره نه کوو درېیمه دا چې د خوراک څښاک څیزونه به په دی باندې بند کړو نه به ورکوو څلورم دا که د بهر نه تجارتي قافله راځي او هغوی د خوراک مال راوړي د ضرورت اشیاء نو هغه به هم په دی باندې بندو دی ته به نه پرېږدو دغه سلسله کې ابو لهب مالدار و هغه تجارتي قافلو ته ویلي و چې تاسو ته چې کوم تاوان در رسي هغه به زه ډکوم او هغه تاوان به زه په خپل سر اوچتوم خو دی باندې به شی نه خرڅوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه مقاطعه کې چې کوم حمایتي فریق جوړ شوی و د خاندان نو هغه دوه خاندانونه پې ولاړو یو بنو هاشم او یو بنو مطلب دا د عبد مناف زامنو د عبد مناف نور زامنو هغوی نه صرف دا دوه پې ولاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره پورې د دې دوه خاندانونو خیال ساتلی دې نه معلومیږي چې احسان هیرول نه دی پکار تا سره څوک ښېګړه وکړي نو هغه احسان هیرومه رسول الله صلی الله علیه وسلم به طرفه ده
د هغه چې چا به سره احسان کړو د هغې یادګیرونه به یې کوله د هغې بدل به یې ورکړو. په یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته څه برخه ورکوله، نو نور چا ووی چې مونږ خو دې هم یا رسول الله تربوران یو. ورته یې وفرمایل چې بنو مطلب او بنو هاشم دا دواړه یو دي، یعنی دی د اسلام سره او پیغمبر اسلام او مسلمانانو سره ولاړو. نو په دې بایکاټ او مقاطعه کې دا خلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا د خاندان خلق په دې کې چې کوم مسلمانانو هغه خو د اسلام د وجه نه د کافرانو دشمنو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شامل، او چې کوم کافر او مشرکین هغه د خاندان د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړ، او د خاندان ټول افراد بنو هاشم بنو مطلب وسره. په دې کې صرف یو کس ابو لهب چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی او دا په بنو هاشم کې راځي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنو په دې موقع هم او د نور کافر او مشرکین سره وسره په دې مقاطعه کې په دې بایکاټ کې شریک نو نور وسره ټول ولاړ، او دا د انتهایی عداوت او سخت دشمنی و چې د هغه زمانه د رسم او رواج مطابق هغه زمون دی علاقه باندې متل کېږي وي د کور اوزه خو د کلی موزه، خاندان پر خلا ګران، لیکن دی ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنی د وجنه هغه خپل خاندان هم د موقع باندې پرې. ابو طالب چې غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی او مسلمان نو ایمان نور وړي عقیده نه و اختیار کړی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولاړ، او نه صرف دا چې ولاړو بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د ځان نه زیات خیال ساتل. چې کله دا مقاطعه شو نو دا تحریر کې راوسته شو، په کاغذ ولیکل شو، او بیا غ تحریر خانه کعبه کې ځړنګ، او بیا وی چې سو پورې دا مقاطعه او دا تحریر لیکلې وی ترغه پورې بدای سره بایکاټ دی سره په تعلقات څوک نه ساتي، په دې و ترغه پورې عمل کیږي. د یاداشت لپاره د حفاظت لپاره خانه کعبه کې د نظرند کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل تر ابو طالب او د خاندان د نور افراد او د مسلمانانو سره په شعب ابي طالب کې نظر بند شو. شعب ابي طالب ابو طالب خو تر ده او شعب په اردو کې وای غاټي او په عربی کې شعب وای. غاټي د غرب په لمن کې هغه تنگ ځای چې پاغه باندې خطل کو زیدل مسا ګران وي. دا هغه زمانہ کې د مکه مکرمه د آبادی نه بهر نن سبا د جبل ابي قبيس او دې سره د خوا جبل خندمه غر دی، دا غي سره په خوا کې د مسجد حرام سره یو څو قدمه فاصله کې دازه دې ځکه بنو هاشم بنو مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو سره نظر بند په دې مقاطعه باندې عمل شروع شو. خبرې نه، کاروبار وسره نه، رشتہ نه، او شیخ رسول نه، د دین شیخ اشتل نه، په هیڅ قسم تعلق هغه ټول بند. په دې کې زنانه وي، ماشومان وو، بوډاګان وو. ظاهر ده چې ماشومان خو د مور خواته پراتی او پیس کې نو چې د مور پسینو کې پي وي نو الله به ماشوم تور کې نو ماشومان به جړل چغې بیسته د دې ترس پاغي باندې من راتلو. دا غټو خلقو دا حالو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې زه مسلسل سورز نهرم، یو ځل د خپل زین داسې بهر د شپې په تیار کې ووتم، د خپې د لاندې مې څه شی نرمونه پوسونه ولګېدو. نو ظاهره ده چې د مکې علاقه دا غریزه علاقه دا کانی دي، دا پوس شه د نماوي دا بیا غوخه یا بواز دي څه شی به نو زر مې روچت کو خلک مې واچولو تیر مې کو
د لوګي د وجن او تر اوسه پورې زوی پوه نشم چې کله دا خبره کوله حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه تر اوسه زه پوه نشم چې غشې سو ما چې خوړلې او یو ځل او دسماتي ته بهر تلم نو د اوخ سرمن یو ټوټه مې ولیده اوچا سور نور ته چې بهر سرمن پرتی د اوخ سرمن حسم نرمي دا مې خپې سره ولګېده چې پرې اوچته کا نو هغه مې یوړه او کاڼي باندې مې کېښوه بل کاڼی مې په د پاسه کو دا مې وټکول د هغې نه مې صفوف تیار کړل هغه مې پکوال او ورپسې مې اوبه وڅښلې د لوګي د ختمولو لپاره حضرت بلال رضی الله عنه بکله د دې ځای نه ووتو پټ داسې وخت کې چې مشرکین مې ونه ویني او رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره به چرته اوچ سکړک پیدا کو 3 کاله بده کې تیر شول 3 کاله مسلسل د دې ظالمانو د خاندان خلق ودا لیکن دومره ترس نه راتلو چې بده کې زنانه دي بده کې ماشومان دي باغی ترس راغلی حضرت خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي هغه په دغه کې و شاه ابي طالب کې دا غیر ورو حکیم ابن حزام چې دغه وخت کې هغه مسلمان نو کافرو دغه حکیم ابن حزام د غلې یو بار په اوخ باندې را روان کو ترور ته او دا ځکه چې دا په چاپورې پورو د حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه په مکه کې مالدار بیبي وه مال ورسره ډېر سرمایه ورسره ډېره وه کله به تجارت کې یو شی چاته ورکړی نو دغه مال ورته وراره واغشتو دغه غله او شاه ابي طالب ته را روانه کړي وه چې کله حضرت خدیجه رضی الله عنها ته ورکول نو ابو جهل دی ولیدو ابو جهل وته وایي چې ګوره ته د مقاطع خلاف ورزي کې مونږ بایکاټ کړی دی او ته خلاف ورزي کې دی هم مشرکو دی ورته وایي چې دا زما ترور ده په ما باندې حق دی او دا د هغې خپل مال او دا مې ورته رسول ورته وایي چې نه تا د مقاطع خلاف ورزي کړې د تحریر مونږ چې کوم لوس کړی دی او زه به تا په ډک مجلس کې رسوا کوم دغه وخت کې یو بل کافر او مشرک او غم ابو البختري دغه نوم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بددي ابو البختري هم احسان نه هرولو په یو جنگ کې د په باره کې فرمایل صحابه وتا چې د قتلوي مجبندې ونیسه او بیا به اسلام وړاندې کومه خېګړه چې بچا څو وخت کړي و مسلمانانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا بل مسلمان سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیرولنه د نن زمانه انسان احسان فراموش دی الله جل جلاله نعمتونه هیر کینو د انسان خېګړه بیا نو دغه ابو البختري د ابو جهل ترالو ابو جهل ته وی چې خکې د ترور دا او د مال وته ما ور کړی دی دا غي په ما پورې نو ابو جهل غصه شو ابو البختري ته ابو البختري هم سردار او ابو جهل خود د دې بنځدې مشر نو ابو جهل دته بدر دوی ابو البختري کافر لګیا شو نو چرته اډو کې پروت وغیرہ واغشت ابو جهل په سر باندې والویني برامات کې دغه زخمی کول او وهل دا دومره غټه خبره نه و د ابو جهل لپاره خود دین یو غټ ذلت دا چې دغه وخت کې حضرت حمزه رضی الله عنه چې په دغه شاب کې غم نظر بندو هغه یو زین قتل د ابو جهل د تماشای کته ابو جهل په دې باندې مړو چې ابو البختري ماته گزار نه راکل او د وړاندې راکل بهرحال په دې کې 3 کال تیر شو هشام ابن عمر هغه په مشرکینو کې دی او فتح مکه په موقع مسلمان شوی دی دا حکیم ابن حزام چې مانو واغشتو د فتح مکه په موقع په اتم کال د هجرت مسلمان شوی دی رستو ډیر په دې کې د مسلمانان شوی هشام ابن عمر یو ځل حکیم ابن حزام ترالو یو زهیر ابن ابي امیه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی هغه ترالو هغه ته وی چې ته د دې په باره کې سکینه ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا عزیز دی او ستا په ماما خیلی کې دی، ستا د خاندان خلق دی او دی باندې خوراک سکاک بند دی. کدا د په الله مې د قسم وي کدا د ابو جهل کسان وي نو هغه به مخکې د خلاصي کوشش کړو او تاسو څه نه کوئ. نو زهیر ابن ابي امیه ورته وایي چې زه یوازې ما سره څوک ملګری نشته دی او دا کافر ټول یو طرف ته دی په خپله کافر ومشي بیا وروسته مسلمان شي. ما سره څوک ملګری وی نو دا هشام ابن عمر ورته وایي چې زه دې ملګری یم. ورته وایي یو دریم کس وګوره پیدا کړه. هشام ابن عمر حکیم ابن حزام ته لاړو چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها وراره د تذکره وشوه. حکیم ابن حزام ته وی چې دا ستا ترور ده د خاندان خلق نه دی د دې په باره کې څه کوې نه. هغه ورته وایي چې ما سره ملګری نشته. وایي زه د ملګری او هشام ابن عمر را سره دی. دی ورته وایي درې کسان یو څلورم کس پسې لاړو ابو البختري دا چې کوم تذکره شو دته یې دغسې خبره وکړه. هغه وایي چې زه د سره یم خو یوازې به مونږ څوک ورته وایي چې مونږ څلور شو یو پنځم کس وګورئ اسد ابن زمعه د هغه نوم راځي. هغه ته لاړل نو هغه ورته وایي چې زه یوازې څه نشم کولی چې ما سره نور کسان وي مونږ د سره څلور کسان یو او ته پنځم یې یو بس بیا کار کېږي. دی منصوبه یې وکړه چې د دې مقاطع خلاف به مونږ آواز پورته کړو. دی مشوره وکړه په خپلو کې. هشام ابن عمر هغه متکلم جوړ کړو په سبا باندې هغه صفا کپړې واچولې خانه کعبې ته رالو. ابو جهل سره د خپلو ملګرو ناست دی دا هم د دې غونې کافر دي. هشام ابن عمر وایي چې کومه مقاطعه تاسو لیکلي ده زه د هغې مخکې خلافم اوس هم خلافم دا تاسو ظلم کړی دی دا ظلم دی. ابو جهل په باندې زر آواز اوچت کو ورته وایي چې کذب ته دروغ وی خطا شوې دا هر څه ټیک شوي دي. هغه طرف نه چې کوم ملګري ځان سره کړي یو پاسې هغه وایي چې د ټیک ویلي دي. ابو جهل چې هغه ته غوسه شو نو بل پاسې د وایي دی دواړه ټیک وایي. پنځه کسانو چې دا پنځه کسان د مختلفو اطرافو نه پاسېدل نو ابو جهل حیران شو. هغه وایي چې دا خو تاسو سره مشوره کړې ده او مخکې نه دا ترتیب دغه کړی. دلته کې اختلاف پیدا شو. ډېر کسان د دې ملګري شول وایي چې دا مقاطعه ختمول غواړي. په دې کې زمونږ خاندان خلک دي مونږ خپله خرس کو په مړه خېټه او دا زمونږ عزیزان دي. په دې کې زنانه دي په دې کې ماشومان دي په دې کې بوډاګان دي. هغوی دغسې تزلیګي د خوراک څښاک څه نشته دی. مونږ د دې خبرې بایکاټ کوو دا مقاطعه مونږ ختمول غواړو. دا خبرې کېدې چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب هغه د تجویز وړاندې کو. وی زما وراره ما ته ویلی دي چې کوم تحریر دی لیکلی دی هغه تحریر هغه ټول وینو خوړلی دی سوا د الله جل جلاله د نوم نه. مشرکینو به هم هغه زمانه کې چې کوم تحریر لیکلو خط به لیکلو نو د الله نوم به په ابتدا کې لیکلو خو بسم الله الرحمن الرحیم نه. د الله جل جلاله رحمان نوم سره ډېره سخته دشمنی وه. بسم الله الرحمن الرحیم بینه لیکل دا به لیکل بسمک اللهم. د دې معنی دا جوړیږي چې یا الله ستا په نوم باندې بسمک اللهم اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں. دای په سر کې لیکلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو طالب ته وی چې تر دغه تحریر ټول خوړل شوی د سوا د الله د نوم نه. ابو طالب دې ته تجویز وړاندې وی تاسو وګورئ زما وراره داسې وایي او هغه چې ته دروغ نه دی ویلي. که چېرې دا تحریر خوړلی شوی خو تاسو خپل بایکاټ ختم کوئ ظلم مه کوئ او که چېرې دا باقي وي او د ده خبره دروغ وي نو زه د خپل وراره په خپلو لاسو تاسو ته حواله کوم چې سمه خوښه یې هغه ورسره وکړو. ابو طالب ته په دې باندې یقین و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه دی ویلي. صادق او امین باندې مشهور چې وی کتل چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی او ما غسوا ټول تحریک خړلې شوی چنجو خړلې او صرف بسمک اللهم دا الله نوم پکې پاتې. دغه وخت په ټولو باندې یخوبت وشوي او دا بایکاټ ختم شو. د شاه ابي طالب نه 3 کاله پس راووت. په محرم کې دی ننوتي 3 کاله پس بیا راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دې ځای نه رالو
وسرترم ابو طالب او بیبی وسره حضرت خدیجه رضی الله عنها. ورپسې د رمضان میاشت رااله، نو د رمضان په میاشت کې تنه دا دواړه تر او بیبی دا دواړه جدا شول، دی وفات شو. ابو طالب هم وفات شو. د مرګ نه مخکې ابو طالب بیمارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو ابو طالب څخه لومبه خو مشرکینو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته ګیله راړه چې ته دا وراره منی کا تر اخره پورې دا کول. ابو طالب صاحب نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغستو، وته وی چې دا ستاسو قوم او د قبيله او د وطن او د علاقې خلق ته دی داسي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم انکار وکړ چې الله جل شانه په ممانه کوم ذمہ داری چولې د زخه د دینه وړم نه. به چې کله تر وفات کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې شو او ته فرمایل چې تر ما د کلمه وایي چې په ورځ د قیامت زستا په حق کې سفارش وکړه. ابو طالب دا وراره خپکړې نو دغه وخت کې هم دا غوستل، خو دشمنان وسره ناستو، ابو جهل وغیرہ وغیرہ غیبت وی چې تر اوسه پورې د خپل پلار په دین باندې اوس باوړي. نو ابو طالب هغه د دې وجنا په اخر کې وی چې زه د خپل پلار په دین باندې مرم، د عبد المطلب په دین باندې. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یوزل خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه چې هغه صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسلمان دی، مشهور صحابي دی، ترې دی. هغه ته تاسو چې تا سره ابو طالب ټول ژوند مرسته کړی او ستا تعاون کولو او ستا حفاظت کولو، په شابه ابي طالب کې بدی ابو طالب ته خوب نه ورتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې اول تسمله آرام وکړه چې دشمن ته تکلیف درونه رسي، او چې کله به خلق سملا استل نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بستر باندې نه سملولو، په خپل بستر به علی یا بل څوک سملولو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بل ځای ته بوتلو چې چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بستر لیدلی یسینی چې د شپې څخه نقصان ورسي، نو د دې وجنه به د حفاظت لپاره بل ځای کې سملولو. دومره فکرمندو د بچپن نه. نو حضرت عباس سے تپوس کوي چې دې تر تا سره دومره تعاون کړی دی ټول ژوند، آیا ته هم دته سفیدا ستا د وجه نه به دته رسي او که نه، دی به د جهنم نه بچ وي او که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه. د هغې وجه دا ده چې الله جل جلاله څخه د چا سفارش هغه نه چلیږي. چې یو سړی ځان اهل د سفارش کې نو اله، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شفاعت کوي په ورځ د قیامت، نو هغه به د مسلمانانو کېږي چې صاحب ایمان وي. دا یاد ساتي، ایمان ځان سره وړل د دنیا نه دا اول بنیاد دی. یو سړی دی هغه نه فرض پاتې شوي دي، د ګناه ارتکاب کړی دی، خو ایمان محفوظ دی، په ورځ د قیامت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت او سفارش مستحق ګرځېدی شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل چاته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ګناهګار شفاعت وکړي چې ستا د امت ګناهګارو په حق کې بستا سفارش کېږي؟ وی فرمایل چې شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، او کما قال علیه الصلاة والسلام، زما سفارش خو دغه ګناهګارو خلکو لپاره دی، زما د امت، خو چې صاحب ایمان وي. ایمان شرط دی. یو سړی کافر دی، مشرک دی، دغه په حق کې به د یو پیغمبر شفاعت نه کوي، پیغمبر به شفاعت کوي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود دغه تر په باره کې په دنیا کې د دعا نه منع کړی شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چې پته ولګېده چې تر خو ایمان را نړو، نو د مرګ په وخت کې چې کله هغه مړ کېدو نو وی فرمایل چې زه به تا دپاره د الله پاک نه د ګناهونو بخشش غواړم، بخښنه به غواړم چې تا ته الله معافي وکړي. دا یې وفرمایل. په دې کې قرآن کریم آیت نازل شو
چې مؤمنانو پیغمبر د پاره دا نه د جایز ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا چې دای د مشرکین د پاره د الله نه بخنه غواړي اگر که خپل عزیزان او رشتہ داران الله جل جلاله د دعا غوښتونم صفا منو فرمایله امر نه پس چې کافر د کفر په حالت کې مړ شي مشرک د شرک په حالت کې مړ شي يهودي د يهودیت په حالت کې مړ شي پیغمبر نه منون کې مرزایی او قادیانی په دغه حالت کې مړ شي داغه لپاره دعا ممنوع ده چې الله ته وبخي دا چې کله ژوند دی وي نو بیا وته د هدایت دعا کولې شي چې الله ته په سم الله راوړي او چې کله په کفر باندې مړ شنو بیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خپاو بیا آیت نازل شو انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اے پیغمبر چې تاسو خوخه نو ته هغه ته هدایت نشي کولای لیکن دا خدای الله خو خدای چې چاته هدایت کیند په قسمت کې هدایت نو دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چې عباس سے تاسو کو نو ته فرمایي چې نه هغه هم د جهنم نه بچ کی لیکن یکون فی زحزاح من نار ابو طالب بهم د جهنم دمر د چې زما په وجبانه واغه د جهنم په غاړه وی زحزاح په عربی ژبه کې غاړه ته ویل کی د غره په لمن کې چې تاسو چته ولاړی او د غره سوکه د اوچته او دا غینه کانی را غورځيږي نه چې کومه پوره دا کانی راشي نو دې زه ته زحزاح وای دا د غره لمن ده دغه سه د سمندر غاړه وی نو دغه سه د جهنم چې کوم ده نو غاړه ده هغه غاړه باندې عذاب او اور کم دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه په دې عذاب کې وي چې داغه د خپو د لاندې و انګار وي سروټ کې او هغه انګار به د تلوب په طرف نه به عذاب ورکول کېږي او سر کې به مازغه خټ کېږي هغه سره دا معمولی عذاب دی خفیف عذاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه چې کوم تخفیف شوی بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تر وفات شو ظاهر ده چې کده کافر وو او د خپل پلار نیکه په دین باندې او ټول ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسته کړی و او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چا احسان هیرولونه د په مرګ باندې طبيعي طور سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سخت صدمه ورسېد په رمضان 10 نبوي کې لسم کال د نبوت د رمضان په میاشت کې ابو طالب وفات شو 15 ورځې پس ورپسې متصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږه بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها چې هغه به تسلی ورکولې او په مختلفو وختونو کې دا بیبي داسې خبرې دي چې هغه تاریخ په اوراقو کې وسم هغه لیکلي دي درج دي چې څومره تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي و مختلفو طریقو سره به پکار راتله مالدار او مال وسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خرج کول دغه بیبي هم 15 ورځې پس وفات شو نو دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صدمه ورسېده د تاریخ په کتابونو کې دې ته عام الحزن ویل کېږي د غم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دواړه یو ناصر او یو مونس او غمگسار دا دواړه افراد ته نه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله جل جلاله رسول نبی او پیغمبر هغه ته د رسالت کار حواله شو چې پوه شو چې د مکه خلک اوس غوغتره مملاړو او دا خلک چې کوم دینه زما خبره ته وګ نه کیږي چې کوم کسان مسلمانان دي هغه مسلمانان شول او نور سخت دشمنی کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې طائف ته لاړ شي او د طائف خلکو ته د خپل پیغام ورسو د طائف د سفر اراده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه الته دوه غټي قبيله پاتې کېدي ثقيف او حوازن د ثقيف قبيله یو مشر د غزامنو عبد کلال دا غنمو دا غزو عبد یالیل بل کس مسعود بل حبیب دا د خپل قوم درې مشرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته روان شو چې دې خلکو باندې اسلام وړاندې کې کېدي شي د خلک مسلمانان شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې ځان سره چې کوم مرګره غشته حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه
او دا هغه کس دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متبنا جوړ کړو په زوی نیولیو بیا د په باره کې قرآن پاک کې آیات نازل شول چې ستاسو حقیقي زامن هغه زامن دی او ستاسو پردی زوی حقیقي زوی نه دی دا هماغه شان پردی دی دغه زید ابن حارثه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوښو دغه واقعه مخکې بیان شوی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې روان شو طائف د مکې مکرمه نه تقریبا 70 کیلومتر دی او یا کیلومتر اوس طائف ته دوه لارې تللی دي یو لار سیل کبیر باندې ده دې کې چړای کمه ده او دویمه لار په غره د پاسه ده طائف او د مکې ترمنځ چې د مکې نه سړی لاړ شي نو طائف ته نږدې شي نو غر راځي غټ غر دی په دې غر باندې نن سبا موټر وی جوړ شوی دی او په هغې باندې ګاډي ځي مخکې په دې باندې تګ ګران و ځکه چې دا غر اوچتم دی او ستغ غر دی اوس یې باندې سړک جوړ کړی دی نو په دې باندې ټول ټریفک ځي اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې به تګ را تک طائف ته کېدو نو په سیل کبیر باندې به کېدو دا علاقه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه اړخ باندې لاړو طائف ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو دې کسانو څخه لاړو د چا نومونه چې ما واغېستل نو دوی ته خبره وکړه چې زه د الله پیغمبر یم او الله یو دی دوی ټټوبې او خنداګانې جوړې کړې دې دریو کسانو کې یو کس ووی چې الله ته پیغمبر جوړول نو د خانه کعبې پرده شلول مقصد دی چې د خانه کعبې غلاف وشلی چې ته پیغمبر جوړولې بل دویم ورته ووی چې الله جل شانه ته د پیغمبرۍ لپاره بل څوک میلاو نه شول یوازې ته وي درې واړو استهزاء دریم ووی چې زه خو تا سره بالکل خبرې نه کوم نه ستا خبرې ته غوږ کېدم ځکه که چېرې ته واقعي پیغمبر یې نو تا سره خبرې کول بې ادبي ده ځکه چې ته لوی سړی او که پیغمبر نه نو بیا سره خبرې نه کوم بیا ستا خبره اډور نه حالانکه د دې وړومبۍ خبرې طرز دا نو که ته پیغمبر نه د پیغمبر خبره خو اورېدل پکاري نو د درې واړو ګستاخي وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې به په دې باندې اکتفا ونه کړه د طائف او باش دا لکان چې چغې سورې په لارو کوڅو کې وای دی ورپسې کل نو په کاڼو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وشتو نو په خپو باندې وشتو نو خپې هغې نه وینې ماتې شوې پیزار چې کومه چولې و په هغې کې وینې راغلې زید ابن حارثه رضی الله عنه به خپل ځان مخکې کو کاڼو ته هغه په سر باندې هم لګېدو او ډیر زخمونه په هغه باندې راغلي خو مقصد د هغه خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعزیت رسول و غتنګولو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوزل ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها ته پوس کوي دا رستو خبره ده یا رسول الله پتا باندې چې په احد کې کوم ورځ راغلی وستا قوم تا ته کوم تکلیف را رسول په احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک مات شو او تندې زخمی شو او نور زخمونه په باندې راغلي او د کافرو د طرف نه د احد په جنگ کې د دین سخت ورځ پتا باندې یا رسول الله راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وتدغ ورځ یاد د طائف چې او د طائف خلکو ز په کانو باندې وشتم ما وته د الله پیغام رسول او زاغي په کانو باندې وشتم او به فرمایل چې بیا زرالم نو جبرئیل علیہ السلام را یو دعا غوستي د دعا د سیرت په کتابونو کې ذکر ده هغه دعا چې سړی وای وګړه دعا ده نو سړی حیران پاتې شي به اختیار راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تسوال کو چې یا الله تما چاته پرې دی تما دشمن ته حواله کې چې کوم نږدې دشمن دی یا لري دشمن ته مې پرې دی چې هغه ما گمراه کی کچره تما باندې خپمان ناراض نه او په ما غوسه نه نو زما په خبرو باندې هیڅ پروا نشته خو بیا هم یا الله ته کریم ذاته ستاسو کرم زه محتاج یم او زه تانه مدد غواړم دا د پیغمبر دعا او بیا د سید الرسول خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا او بیا دغه وخت چې کوم نه د سفر په حالت کې د مسافر دعا قبلي احادیثو کې راځي بیا مظلوم دی ظالمانو کافرانو په کانو باندې وشته او د مظلوم او دعا
حدیث مبارک را دي چې د اسمانونو نه بر او د وریځو نه بر الله جل شانه چتای او قبلې او بیا اجنبي پردیسی او غریب ناشنا دی په داسې دیار کې چالتې څوک نشته د ټول د دعا د قبولیت حالاتو فضاوه ماحول زیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا به څنګه رد کېده چې څنګه دعا ختمه که دعا ختمه دو سره جبرئیل علیہ السلام په باندې आवाज وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړ چې جبرئیل وریځ د غوړاس کینه او دا ما سره فرښتہ د ملک الجبال د غرونو فرښتہ ده او دا اجازت غواړي کستا خوخی نو زبدا غرونه د مکه د خلکو باندې د دشمنانو د طائف په د خلکو باندې د دوه غرونو راجوخ کم او دای په دې کې چخړی کم لکه څنګه چې د میچنې د دوه پلونو ترمنځ دانی چخړی کیږي وړ کیږي دغه څه وزدا خلک پکې چخړی او دا دوه غرونه کوم یادول د سیرت نگار حضرات لیکي چې دینه مراد جبل ابي قبيس او جبل قيقعان دي دا په مکه مکرمه کې د خانه کعبه نه یو خوا جبل ابي قبيس ته او بل خوا جبل قيقعان او دا جبل قيقعان نن سبا وران شوی دی په دی باندې شاه عبد الله چې کوم نه توسید حرم شریف کړی دا غدواړه غرونه برا چخ کوم او د مکه دا خلک په پکې چخنی کوم او دغه سره طائف خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل جبرئیل ته چې نه کې دې شي چې د دې په اولاد کې څوک مسلمانان شي اوس دې ځکه یو خبره دا غدا چې نوح علی السلام د الله جل جلاله نه دعا وغوښته رب لا تذر على الكافرين على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اے پروردگار لا تذر على الارض من الكافرين ديارا پر ازمه کبانه یو کافر آباد پریم دي نوح علیہ السلام دا دعا غواړي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اذیتونو د دې وینو د دې زخمی کېدو دا دعا غواړي چې نه یا الله ز کې دې شي چې د دې په اولاد کې څوک مسلمان شي او اسلام ته تقویت ورسي نه یو خدا د چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الرسل خاتم النبیین او رحمت للعالمین د ظاهر د شداغي په دعا کې د نوح علی السلام په دعا کې وفر بل دا چې نوح علی السلام هم د خلاف شرع او ناجایز دعا نه وغوښتي هغه وجه دا چې الله جل جلاله نوح علی السلام ته د وحی په ذریعہ دا علم ورکړو چې دا کافر مسلمانېږي نه او نه په دې په اولاد کې څوک داسې شته چې هغه مسلمانان شي نو چې کله د الله جل شانو د طرف نه علم حضرت نوح علیہ السلام ته حاصل شو نوح علیہ السلام پس دا غینه دا دعا غوښتي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله چې مسلمانېږي نه په اولاد کې څوک نه مسلمانېږي نشه دا کوم مسلمانان دي اتیا کسان کچره دا کافر د غسیوی او د دې سره مال او د دې سره غلبه او زور او د دې کثرت تعداد په دې حال کې وینو دا مسلمانان به بیا د دین نه برګشته کې دی به واړی نو یا الله ته مبرېدي بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا فرښتې راغلې نو دا جواب ورکو چې نه کېدی شي او دا دعا غوښته چې یا الله دې ته هدایت وکړي او ما غسې وشوه چې هغه دشمنانو کې الله جل شانه بیا مسلمانان کړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې او په اسلام باندې غي نن کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د طائف نه واپس شو نو په لاره کې زخمی حالت کې ستړی استومانه یو باغ د انګورو د طائف د آبادی سره نږدې داغه د انګورو د بوټي د لاندې سوري ته لکېناست د مکېدو د باغ دغه باغ د عتبه او د شیبه او عتبه او شیبه دواړه رونه دي او دا د ربیعه زامن دي د مکیو او دا د مکې په سردارانو کې دي ما چې کله دا واقع بل استاد طالب علمي په زمانه کې نو ما به وی چې عتبه او شیبه خو د مکیو او دا باغ په طائف کې دی نو دا عتبه شیبه او ما غدي چې کوم د مکې سرداران دي او که نور دي دا اشکال به ذهن ته راتلو بیا یو کال مونږ حج ته تلو حج ته او عمرې ته غالبا نو د مکې مکرمه یو عرب شیخ هغه مونږ ته وی
چې طائف ته تاسو بوزم. د چا په واسطه باندې پروګرام جوړ شو، هغه خپل ګاډي راوسته په کاکیه کې پاتې کېدو. نو طائف ته چې بوتلو تفصیلی واقعه د هغه ځای ته بوتلو چې کوم ځای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچپن کې تربیت شوی. بیا واپسې کې طائف خار ته راوستو، د طائف د فروټو منډایي په هغې کې وګرځولو. بیا یو کور ته راوستو، هغه کور تاله و، هغه چابي کولاو کا کور ته دننه بنګله وه. ما ورته دا د چا کور دی؟ وی دا زما. نو ما ورته ته خو په مکه کې پاتې کېږي؟ وی یو کور مې دلته دی، یو مکه کې دی. او چې کله ګرمي ډېره او څه وخت مونږ چوټي تېرو نو بیا دلته راشو، دلته سره زه تېره کو. طائف ښار یخ دی. نو ما سوچ وکړو چې د مکې کې یو سړی پاتې کېږي، د هغه کور په طائف کې دی، نو د عتبه او شیبه باغونه که په طائف کې وي د انګورو، نو دا څه بعید نه ده، ځکه چې طائف د مکې مکرمې نه 80 کیلومیټر دی، 70 کیلومیټر دی، ډېر لرې نه دی. بهرحال دا عتبه او شیبه دا د ربیعه زامن دي، او په جنگ بدر کې به د تذکره بیا راشي، او د دې نه مخکې هم تذکره شوې ده. د سخت دشمنانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن دغه وخت کې چې کله انسان وي نو دا غم زړه نرم شي، نو د دې زړه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حالت کې لیدو باندې نرم شو. دای په باغ کې ناست دی، دای سره یو غلام عمره دغه عداس نوم دی، عداس، او دا نصرانی عیسایو په مذهب نه، او دا عتبه او شیبه دا خو کافر دی، مشرک دی. نو دا عتبه او شیبه دا دواړه رونه دی عداس ته وایي چې یو غونچه راوشو کو د انګورو، او دغه لوښي کې واله او دې سړي ته یوسه، او ده ته وایه چې خامخا به د دې نه خورې، که انکار کوي نو په زور به باندې وخورو. زړه یې پرې نرم شوی دغه وخت. هغه عداس په تال کې هغه غونچه واغېسته او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړو چې هغه سوري ته د انګور لاره څنډه باندې ناست. نو عداس ورته ووایي چې صاحب دا مې مالکانو ووایي دا غونچه واخله او دې وخوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته واغېسته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع وه. بنده هغه ته وایي چې هغه په بندګۍ کې کمال ته رسېدلی، کامل بنده هغه، او په بندګۍ کې یو صفت تواضع. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عاجزي او تواضع حد درجه. انسان ته پکار دی چې د لوګي په وخت کې، د ضرورت په وخت کې خلکو ته سوال نه کوي، بے ضرورت سوال خو په ورځ د قیامت چې راځي نو هغه به په مخ باندې ټول داسې وي لکه پیشوګانو چې بچونګاري لګولي. او دغه سم د الله جل شانو نه غوښتل پکار دي، د غیرت تقاضا ده د خلکو نه. لیکن کچره الله جل شانو ته یو شی درکې نو بیا هغه انکار نه دی کول پکار چې نه اوګه ستاسو لکه نو غوستې دم نو چا خوراک راړو او استوي چې نه ناخلم نو سوالم خشه نه دی. اس به سزا نږدې کول نام خندي په اشراف کې راځي، په جبه غوستلم خندي، خو چې دغه سي الله جل شانه درکې نو بیا واپس کولم خندي، ځکه چې د الله جل شانه د طرف نه راغلی شی دی نو بیا خوراک پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تواضع عاجز ډیر و. تاسو ته مخکې تیر شوی ده چې ایوب علیه السلام د الله پیغمبر او بیمارو د الله جل شانه د رب نه پیدا سي امتحانات رال چې مال املاړو، اولاد املاړو، او بدن داسې شو چې څوک ته نږدې کېدې نه شول، داسې بیماری پیراله. لیکن چې کله الله جل جلاله امتحان ورځ ختم کې خشو بیا وته فرمایل چې په دې وبو باندې ولام چې باغې ولام بل ټیک ټاک شو. بیا په الله جل شانو مال دا سره ورو چې د اسمان نه راورید، مال وته بیل ورکو، بیا غسل خانه کې لامبل نو چې د غسل خانه کې کپڑے واچول نو د اسمان نه د سرو زرو پتنګان راوریدل. نو ایوب علیہ السلام د جولای ورپسې ګرځي او رانی سي. نو الله جل شانو پیغمبر او الله پاک وحی راوستله وته وی چې اے ایوب تا تما دومره مال درکړې نه دی چې ته مې غنی کړې، ستا ضرورت نشته، بے پروا کړې مې، چاته حاجت نشته. وی چې ولې نه یا الله، بیا دې سيزونه پسې منډې ولې وای، وی الله ستاسو نعمت ستاسو نعمت نظم د غنیم مستغنی نیم، هر وخت کې تا ته محتاج. انسان ته داسې جوړېدل پکار دی چې دې الله ته هر وخت محتاج وي، ځان محتاج غني، سوالونه تی کوي سهار نه تر ماښامه پورې ته د الله نه سوال کو، الله پاک خوشحالي خپکیږي نه. او دته د مخلوق نه مستغنی کېدل پکار دی. دا فلان کې افسر، دا ایسچو، دا تانیدار، دا وزیر، دا ایمنه،
دا فوجي افسر دی به مې دا کارو کې دی دا د سره تعلق په دې بنیاد باندې ساتم. مخلوق ته احتیاج دا د مؤمن صفات نه دي چې د خپل ځان بل ته محتاج ګڼي او هغه سره کنیکټ جوړ کړي تعلق وسره په دې بنیاد چې زما کارونه روان کړي. دا الله جل جلاله سره خپل تعلق مضبوطول پکار دي. نو ایوب علیہ السلام دغه وخت کې چې یا الله ستاد نعمتونو نه ستاد کرم نه ستاد فضل نه خو زه مستغنی نیم بے پروا نیم دې ته مې ضرورت دی زکه منډه و. دا د پیغمبر جواب. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه اولیدل انګور دی راغلی دی مخې ته نو فورن یې غیته لاس کو او چې لاس کول نو وی بسم الله الرحمن الرحیم چې څنګه بسم الله وې نو هغه عداس غلام دا وریدل نو هغه وته داسې سر ټیټ کو مخ ته ګوري چې دا سړی څوک دی ځکه وته وی چې په دې ځمکه باندې خدا ټکه څوک نه وي دا تا چې کوم وي بسم الله الرحمن الرحیم دا خو جان دی ویلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته وی چې ته د کوم ځای هغه وته وی چې سیب زه د موصل او نصرانی موصل اوسم موصل په عراق کې د شمالي عراق لینوا د خار د موصل سره نږدې علاقه ده دا غزه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې خدای هغه علاقې د کوم ځای چې زما رور یونس علیہ السلام دی یونس علیہ السلام زما رور چې د کوم علاقې نو یونس علیہ السلام په دغه علاقه تیر شوی موصل او نینوا کې. نو دغه عداس بیا حیران شو ته وایي ته یونس علیہ السلام څنګه پیژنې دا هو زمونږ په علاقه پیغمبر تیر شوی وته وایي چې یونس علیہ السلام خو زما رور او د الله پیغمبر او زم د الله پیغمبر یم چې څنګه دا وې نو دغه عداس غلام وته پخپو پری وته تندیم خپل کو لاسم خپل خپم خپل او عتبہ او شیبه دواړه د باغ نګوري تماشا کوي هغه وته په دې حرکت په قهر چیرال سړی وته وای چې دا ته لاس په ولې خپلول وسیم دا خدای الله پیغمبر دی او د نصرانیو د انبیانو نو واقفو نو زکه وته وی چې خبردار ګورې خیال کو دا سړی ته گمراه نه کی د په مذهب باندې مخې. دغه عداس د بیا رستم د دې سره او د بو شیبه سره او چې کله بدر تتلل دا او د بو شیبه په بدر کې دا دواړه قتل شوی دی بیا چې بدر جنگ تتلل نو دا عداس وته پخپوخ په پری وته چې سیب دې جنگ ته مزي ویولې پیدا د الله پیغمبر دی. دغه وخت کې د عتبه زویو هغه زوی وته وی چې دا تسکه د جړل وتمنته وته کول چې مزي وای چې دا ته ولې دای منی کې وې زه په دای باندې رحم کوم ترس می راضي په دای باندې ځکه چې دا خلک ژوندۍ و بس ناراضي دا د الله د پیغمبر په مقابله کې وتی دی او الله به د خپل پیغمبر نصرت کوي او دا خلک به دا کافر به ذلیل کیږي ما تخکاریږي چې دای ژوندۍ واپس را نشي او زه په خپل مالکانو باندې مهنم ذکر د ازمینت کوم او ما غسیو شو بیا چې دا عتبه او شیبه نو دای باغ جنگ بدر کې قتل شو. بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای نه بیا واپس راغلی دی ان شاء الله نور واقع او مخکې بیانېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.